10 مای بروز منګل د بنو په دغه علاقه کې سنامیږي ممشخیل شهید اډه شاهین اډه دغه ځکه د دواړو فریقینو جمع شوې ده او یو نه بلکې 2 مجلسونه په دې باندې مخکې شوي صرف د ناظرینو سامعینو مخکې ته راوستل غواړم تاسو ته به د هغې معلومات وي په مسله د تقلید باندې مخکې لیکل شوي د مفتي طلحه صاحب او د دوی سره د دغه علاقې مولانا عبید الله صاحب عبید الله مولوي صاحب نومې دی که نه او شیخ عبید الله صاحب فی الحال مجلس کې خو نشته که نه د دغه علاقې شیخ دی مرکزی مشر دی د دوی فی الحال مناظره کې نشته کېدی چې څه وجې څه عذر به یې ورته او ورسره مراد علي صاحب دا شته د انتظامي کسانو کې دغه لیکل شوي وو او د دې مخکې یو تاریخ مقرر شوی و په هغې کې الحمدلله موږ حاضري کړې وه او شیخ عبید الله صاحب دامت برکاتهم هغوی حاضر شوي نو کېدی چې څه د عذر د وجې نه بیا مراد علي صاحب ووی چې دا به په 10 مای باندې شي د فریقینو د طرف نه لیکل وشو نو هغه لیکل هم زه دلته کې ویم او بیا به د هغې نه پس د دې دغه لږ وضاحت وکړم بیا به د هغوی خبره وشي په مسله د تقلید باندې مخکې چې کومه دعوه شوې وه نو دعوه د اهل سنه والجماعه د طرف نه هغه دا لیکلی شوې وه اردو کی الفاظ لکلی دی ہمارا دعویٰ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کے لیے تقلید شرعاً ثابت ہے اور جو آدمی اس کا منکر ہے وہ فاسق ہے بندہ محمد طلحہ سے داد موجود دے او زمونږ طرف نه عمر فاروق شیخ صاحب د دوی طرف نه زمونږ طرف نه دا 2 ملګري لیکلی شوي دي او جواب دعویٰ تقلید مسائل اجتہادیہ میں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور جو کوئی تقلید کرتا ہے وہ بدعتی پکار دے بدعتی ہے پدې کې دا د عبید الله مولوي صاحب دستخط دی دا د عبید الله مولوي صاحب دستخط دی او دا بل د مراد علي صاحب دستخط دی په دې کې ګواهان هم پیش شوي او تاریخ د مناظرې هغه 15 مارچ و خو هغه ما مخکې وضاحت وکړو چې هغه ملګري راغلي نو ورپسې په هغه 15 مارچ باندې چې کوم اتفاقی لیکل شوي نو زه هغه وایم हम दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान ये फ़ैसला हुआ कि आइंदा इसी दावे और जवाब दावे पर मुनाजरा होगा और मुनाजरे में मुकर्ररा तारीख़ और वक़्त पर अगर कोई फ़रीक़ हाज़िर ना हुआ तो वो दूसरे फ़रीक़ का मसलक कबूल करेगा द्वारा रागरी दिल अल्हम्दुलिल्लाह और हम दोनों फ़रीक़ैन अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर सिद्क़ दिल से अपने होश व हवास से इस फ़ैसले को कबूल करते हैं फ़रीक़ अव्वल की तरफ से मुनाजिर जनाब मुफ्ती तलहा साहब होंगे दगा रागले दे फ़रीक़ सानी की तरफ से मौलाना उबैदुल्लाह शेख साहब होंगे या उज़र की वजह से कोई और शेख उबैदुल्लाह साहब के अलावा होंगे अबू आफ़िया साहब दसवात ने रागोख्ते दे और दगा अबू यहया साहब दे वसरा और मुनाजरा उसी पुराने दावे और जवाब दावे पर होगा अगर कोई इस पर बात न कर सका और बात करने से इनकार किया तो उसकी शिकस्त होगी और फिर दूसरे फ़रीक़ का मसलक कबूल करेगा दूसरा मुकर्ररा तारीख़ 10 मई बरोज़ मंगल 2022 बवक्त सुबह 8 बजे रागली द्वीम पर वक्त रागली दे मुंगम रागली और अगर चे लेट शो बिया बा मुनाजरे का कुल वक़्त 2 घंटे नु چې کله شروع شي نو بیا به اوس فی الحال 9 بجې دي 9 شروع دغه دي نو 9 نه واخله تر 10:30 پورې 1 غنټه شوه ولي صاحب 10:30 پورې یو شوه او 11:30 پورې ها 2 غنټې دلته کې مقرر شوي دي لا فی الحال چې کله دغه شي جگہ مراد علی بائی کا مدرسہ بس دغه بدل شوی دی په دغه باندې اتفاق باندې بدل شوی دی فی الحال دغه مونږ چې کوم ویلو شاهین کلا د کس شی دی اډه هغې کې یو فی الحال خجی زما درخواست دا دی مولوي صاحب صدر مناظر صاحب کوشش به دا کوو چې انشاءالله په افهام او تفهیم سره او پوره خاموشۍ سره چې دا مناظره زمونږه یو مثالی مناظره وي لکه مخکې چې هغه شیخ ضیاء الرحمن صاحب د تحیت المسجد اثناء الصلاه تاسو پکې وایي که نه راغلی و څومره ښکلي انداز سره شوی وه او شیخ ضیاء الرحمن صاحب تاسو د لاهور نه راغوښتی و ماشاءالله نو راغلی و ښایسته مناظره شوي و اخري کې بیا اتفاق سره کېناستو دغه شو چې هماغه شانتې وشي چې کوم ټایم مقرر شي بس هغه ټایم باندې بیا ختم شي او بیا سره کېنو ښه په خوشحالۍ باندې ځکه مناظره چې کوم دی دا یو عبادت دی د مناظرې دپاره تاسو هم په دغه نیت راغلي مونږ هم په دغه نیت جنګ جګړو نه یو راغلي انشاءالله کوشش به کوو چې تر اوسه پورې کومې خبرې اتفاقي شوي چې اخره پورې دغه شانته اتفاق او اتحاد سره دا مناظره سرته ورسو
نو صدر مناظر ویم دی د پاره چې تاسو بخپل مرګري دی کې زه ګورم ټول ماشاءالله ښه مرګري دي مخکې چې شابه کې شور شرغب جوړولو هغه مرګري پکې نشته دی او انشاءالله امید دی چې اوس به هم نه وي په دې کې به یو کار دا کوو چې یو خو صدر مناظر صاحب تاسو به د خپلو مرګرو هغه جذبات به ټولو له راځي نو زه به هم خپل ملګري کنټرول کوم او تاسو هم چې کوم د خپل ملګري کنټرول کوئ انشاءالله وي به نو په دې باندې به داسې چل کوو چې یو خو به زمونږ د طرف نه هم د خپلې دعوې هغه وضاحت کیږي تاسو به د خپلې جواب دعوې وضاحت وکړئ صحیح شو چې وضاحت د دې دپاره راشي چې دا خلک ناظرین ګوري سامعین هغه اوري نو هغوی ته به د دې خبرې پته لګي چې دا مسله په څه شي باندې شروع ده چې په مسله نه دا خو نه دی صبر وکړه مخکې چې کله خبرو شروع شي دي نو هغه به ټیبي نو مسله د تقلید باندې ده تقلید څه ته ویلی کېږي نو چې د هغې وضاحت راشي تقلید دې ته ویلی کېږي او داسې چې څوک کوي نو هغه به بیا بدعتي وي نو په دې انداز باندې به تاسو د خپل طرف نه هغه وضاحت په شنه پښتو کې وکړئ موږ ورته پښتو کې شنه پښتو وایو په شنه پښتو کې به وکړئ چې خلکو ته پته ولګي چې د دوی دا بحث په کومه خبره باندې دی چې عوام رونه په هغې باندې پوه شي چې ستاسو د خپلې دعوې وضاحت راشي او په هغې باندې بیا دلایل هم د هغه دعوې مطابق پیش کړی شي نو خلکو ته پته ولګي چې دعوه څه کړې ده او د هغې مطابق دلایل څه پیش کوي نو د خپلې دعوې مطابق دلایل دي او که نه دي دا به ټول عوامو ته پته لګي د دې د وجې نه اوس هم زه وایم او مونږ مخکې مناظرو کې هم دا ویلي دي چې زمونږ په دې مجلس کې څوک ثالث نشته دی په دې مجلس کې څوک ثالث درېمګړی فیصله کوونکی نشته دی فیصله زمونږ دغه ویډیو ده څوک چې دا ګوري هغه به پخپله فیصله کوي چې د دعوه څنګه ده دغه ریکارډینګ نه به فیصله کېږي د دعوه څنګه ده دلایل څنګه دي صحیح شو د دعوه څنګه ده د خپل دعوې مطابق دلایل دي که نه دي د هغې مطابق به انشاءالله ولزي دواړه ملګري د دې اهتمام کوي نو ته به خپل ملګري کنټرول کړي انشاءالله او انشاءالله وي به او زه به خپل ملګري کنټرول کوم او دا به چې د یو بل په ټرن کې به خبرې نه کوم ستاسو طرف نه هم دغه ملګری مقرر شوی زموږ طرف نه څوک دی ټایم دپاره دغه دی نو تاسو چې دواړه سره نږدې کښېنئ داسې ګړی وګورئ چې پای کې هغه دغه والی چې خپل منځ کې هم سره اختلاف نه راځي نو تاسو به نو تاسو به دواړه په دغه باندې تاسو وګورئ چې ګوره په 8 باندې شروع شو یا په 9 باندې شروع شو په دې انداز باندې ځان سره لږ لیکئ چې بیا د نه هېرېږي نه صحیح ده نو هلته کې به اشاره کوئ چې خبره خلاصه شوه اشاره به کوئ د ټیم خیال به تاسو په حساب سره کړئ دا نه چې دوی لزیات کړي یا موږ لزیات کړي ځکه آخرت کې به ذمهدار او چې زما خبره پوره شوه بس صرف دومره چې د خپلو ملګرو لږ تاسو هم خیال ساتئ موږ هم ساتو صحیح شو او ته به خپل مناظر د دې پابند کې چې کومه دعوه ده د هغې وضاحت هم وشي او بیا د هغې مطابق دلایل پیش شي دا نه چې وهم د یو ځای ډب در کوم یو ځای خوږېږي د بل ځای طيب الرحمن صاحب ډېرې مزیدارې خبرې وکړي او الله دې په دې اصولو زموږ د مناظره مخکې بوځي یو خبره دا کو د دې خپلو خبرو شروع کول نه مخکې چې 2 غنټو کې بحث نه کېږي په دې کې په دعوا او جواب دعوا باندې تنقیحات دي نو دا غالبا 2 غنټو کې خدا کېږي بیا وروسته دلایل نو چې دلایل ونه ویلی شي صرف په دعوا او جواب دعوا کې تنقیحات وشي دې به هېڅ فایده ونه شي نو که دا ټیم خو په اتفاق سره د اول نه لږ زیات کړو انشاءالله په دې کې به فایده کم چې خلک چې ګوري دوی ته هم فایده وشي او زمون دا بحث کم تیاری چې شوی دی انشاءالله دا به هم هسې ضایع نه ځي په دې باندې به ولې اتفاق وشي دا ټیم به لږ ډېر اوس 9:30 بجې دي اوس کم از کم چې موږ بحث وکړو د فاوکم 1 بجې پورې په باندې 3 غنټې تحیت المسجد مناظره چې هغه مختصر مناظره تقلید دا د اختلافي مسایلو یو جرله ده دا مناظره چې څومره اوږده وي انشاءالله فایده به ډېره چې هغه 3 غنټې ونه پکار ده چې دا ډېره 2 بجو شروع شوې د 1 بجې پورې خو بس شروع ناوخته شوله چې دغه ټیم پورې وشي په کم 1 بجې پورې خبره زه اوس کوم به وروسته تاسو پر ټیم خبره مو کوم خبرې خبرې دا ټیم جواب تاسو درو ته خپل ټاګي خبرې وکړه دا ورک ها موږ خپل وشو وای موږ تاسو خپل خبرې وکړه کنه تعینات صحیح الحمد لله الذي هغه تاسو ته ویل اتفاق الحمد لله الذي انطق المقلدين بأن التقليد شرك وعصبية والصلاة والسلام على من قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى آله وأصحابه الذين قالوا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إن شاء الله مناظر شروع کیږي او دلایل با مناظرین زمنګ مخې ته پیش کړي. زه د مناظرې صدر معاون بحیثیت صدر معاون مقرر شوم او زمنګ مناظر محترم رور فضیلة الشیخ ابو عافیہ محمد طیب حفظه الله تعالی ورعاه دی او د سره معاونین دي. معاونینو کې اول مولانا ابو انس حذیفه صاحب او دویم مولانا ابو العالیہ محمد اسحاق صاحب او دریم نمبر شیخ نصر الله صاحب، څلورم نمبر محمد مزمل صاحب او پنځم دا ملګری څه نوم دی؟ منیب الرحمن. دا ملګری دا زمون د شیخ صاحب سره معاونین د مناظرې د شروع کول نه مخکې یو څو اصول ذکر کوو او چې په دې باندې زمونږ او ستاسو اتفاق وشي نو دا به ډېره بهتره وي. یو اصل یو شرط دا دی چې د یو بل علما د بدو الفاظ سره نه یادو، هغې ته به کنزل رد بد نه کو. دویم اصل او دویم شرط د مناظرې دا پیش کوو موږ چې هیڅ قسم سیاسي خبرې په دې کې نه کوو. سیاسي خبرو ته به په دې کې نه ځو. یو مسله د هغې د حل کولو دپاره راغلي والله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې د دې یو حل روزي او خلکو ته فایده ورسیږي. دریم اصل او دریم شرط هغه دا چې مناظره به د اصول مناظرې ما تحت ان شاء الله دې نه به تاسو هم خبرې او موږ هم خبرې. څلورم اصل او شرط دا دی هر یو سوال چې د موضوع سره متعلقي او یو مناظر هغه وکړو په دې مجلس کې نو د هغې جواب کول به ضروري. په هغې باندې به هسې چې شمپوشي کول نه او هغې ته به چې دی بس پوره مخاطب کېدلي. پنځم نمبر شرط او اصل زمون دا چې د جواب ضروري وي، د جواب به ضروري ورنه دا به شکست حسابېږي. ستاسو مناظر یو سوال وکړو زمونږ مناظر د هغې جواب وکړو بیا هغې بېرته د هغې جواب وکړو زمونږ مناظر باندې دا لازم ده چې د هغې جواب وکړي. بیا چې هغې جواب وکړو نو تاسو به د هغې جواب کوئ. شپږم اصل او شپږم شرط دا دی چې د یو دلیل نه بل دلیل ته به انتقال هله کېږي چې کله هغه یو دلیل هغه چې دی ومنلی شي په هغې سره دعوا ثابته کړلی شي. که په دعوا په هغې سره ثابته نه کړلی شوله نو بل دلیل ته به چې دی تلل دا به شکست حسابېږي، بل دلیل ته به چې دی انتقال نه کېږي څو بر چې یو دلیل مسلم نه ګرځېدلی. اووم شرط او اووم اصل لارې چې د کوم کتاب موږ حواله ورکوو نو اصلي کتاب به پیش کېدلی شي په دې مجلس کې. اتم اصل او اتم شرط دا چې خروج عن البحث بمعنى عدم العين دا به چې دی شکست حسابېږي. نهم اصل او نهم شرط دا چې کتاب به هغه پیش کېږي کوم چې معتبر وي عند الخصم، هسې کتاب به نه پیش کېږي چې کوم معتبر وي د هغې نه به چې دی حواله ورکېدلی شي. لسم نمبر شرط او لسم نمبر اصل دا دی چې کله یو ټرن شروع یو مناظر لګیا دی د هغه ټیم دی 6 منټ په هغې کې به چې دی خصم هغه له دا اختیار نشته چا په دې کې خبرې وکړي او په دې کې خبرې نه کوي. کله چې د ټرم ختم شي نو بیا به چې دی هغه جانب مقابل او خصم چې دی په هغې کې د هغې جواب کوي او که هر څه خبره به کوي هغه ټیم کې. 12 نمبر اصل او شرط دا دی چې د مناظر او د صدر مناظر نه علاوه بل کس سره خبرو کول اجازت نشته چې بل کس هم راپاڅي او خبرې وکړي. بل کس به خبرې نه کوي که بل کس خبرې وکړي نو هغه به د مجلس نه چې دی بهر کېدلی شي. دا اصول دي په دې کې ان شاء الله اتفاقي اصول. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم.